لندا تیراغ دنیا ډکه له غباره بېلتا به پاتې په پیچمو یم بېباره زبا د امسا یم ته هره سره لاره مال دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره مال دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره. او درېیم کار دا وکړه چې ستا دغه اولادونه چې دي ستا دغه ماشومان چې دي دا په حلاله نفقه باندې رالوی کړه. ته که غواړې پیسې وګټې او بیا هغه پیسې د ماشومانو په خوراک کې مصرف کې د ماشومانو په دوا کې مصرف کې د ماشومانو په جامو کې مصرف کې کوشش وکړه پاکې پیسې وګټه. پاکې پیسې دا چې کله معامله کوې د چا سره دوکه مه کوه چې کله کاروبار کوې درواغ مه پکښې وایه او کله چې د چا سره مزدوري کوې په هغې کې لټي مه کوه. کله چې چاته یو کار یو کسب کار یې په هغه کسب کې کمی و زیادت مه کوه په طولو ترازو کې کمی و زیادت مه کوه غلا مه کوه. کمې طریقې چې ستا مال د هغه په هغو طریقو سره حرام ګرځېږي مکروه ګرځېږي داسې مه کوه. پاکې صافې پیسې که په مزدوري ګټې که یې په کسب ګټې که یې په تجارت ګټې په دکانداري یې ګټې پاکې صافې پیسې وګټه. هغه پاکې پیسې راواخله دا خپل د ماشومانو روزنه او تربیت ورباندې وکړه. کله چې د ماشومانو روزنه او تربیت په پاکو پیسو باندې وکړي الله تبارک وتعالی به ستا په دې اولادونو کې برکت کښېږدي. ستا د اولادو ګټې به تا ته ورسېږي بیا به ستا د اولادو څخه ته ازار نه یې. او که چیرې تا داسې کړي وه چې حرامې پیسې دې راوړې وې خپل اولادونه دې په لویان کړي وه په حرامو پیسو دې د اولادو خوراک برابر کړي په حرامو پیسو دې د اولادو جامې برابرې کړي وې په حرامو پیسو دې دارو درمل برابر کړي وه بیا به ستا د دې اولادو څخه مارانو لړمان جوړېږي. مارانو لړمان دا یو بد مخلوق دی د الله. مار و لړم دا چې د هر چا سره مقابله سي د هغه په مقابل کې خپل زهر شیندي. که بل مار وي که انسان وي که حیوان وي د هغو سره بیا تفکیک نسته. د مار سره چې سړی ګزاره کوي یو وخت نه یو وخت به دا مار تا خامخا چیچي زهر به ستا وجود ته درولي. یو سړي نه کاله مار ساتلی و داسې عادت کړی ورسره به چې کله به یې خوراک کوئ مار ته به په سرخان خوراک ورکاوه. یو ځای به ورسره بېدېدی یو چا ما ته واقعه بیان کړل هغه د جهاد په شپو کې چې کله د روسانو سره مقابله وه نو یو ځای د مجاهدین محاصره راغلې وه دی هم په هغه محاصره کې یو څو شپې خوراک نه و. د دې مار خوا ورته باده شو چې ته ما ته ډوډۍ ولې نه راکوې. اخر یې د خپل مالک ووهئ زهر یې پکښې ایله کړل ویې واچوه. د مار دوستي اخره داسې ده نو که چیرې تا په حرامو پیسو باندې خپل اولادونه لوی کړل بیا به مارانو لړمان وي. پر مارو لړم باندې بیا دوست و دشمن فرق نه لري. مارانو لړمان به نو څنګه وي ستا د اولادو څخه به ستا همسایګان په عذاب وي ستا د اولادو څخه به ستا قریبان په عذاب وي ستا اولادونه چې غټان سي ته به ځینې په عذاب وي ستا اولادونه که د چا سره معامله کوي خلک به ځینې په عذاب وي. یو ورځ به درته راځي ستا زوی زما د زوی سر رمات کړی ستا زوی زما سره کور وړی ستا زوی جنګ کړي ستا زوی بندي دي ستا زوی فلان دا کارونه کړي. یو وخت به پر تا هم راغورځي. دا د چا د څه نتیجه ده؟ دا د هغه انسانانو نتیجه ده چې هغه یا د حرامو اوبو پیدا سوي او یا دا د غذا په حرام مال باندې مال دعا پرې نږدې چې ورک بشم پلاره زلنده څراغ دنیا ډکه له غباره بېلتا به پاتې په پیچمو یم بېباره زبا د امسا یم ته هره سره لاره مال دعا پرې نږدې چې ورک بشم پلاره مال دعا پرې نږدې چې ورک بشم پلاره